د کندهار د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي د مجاهدینو د پټو معلوماتو په اساس تمنېدلي چې هغه 40 میله وسله او ګڼ شمېر مرمۍ کشف او ترلاسه کړي چې مسؤلین یې پاکستان ته قاچاق کولې. د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل وایي دغه وسله چې 1 میله راکټ انداز، 4 میله سکیلان، 22 میله کلاشینکوفونه، 3 میله کارمیلي توپکان، 6 میله توپنچې او 14 صندوقه مرمۍ پکښې شامل دي. د لومړۍ ناحیې اړوند یوه شخصي کور کې ترلاسه شوي دي. چې دغه شیان چې تاسې هغه تصویرونه مو واخیستل، عکسونه پورته کړل، دوی دغه شیان آماده کړی وو، له هلمند څخه راوستی وو کندهار ته، غوښتي چې غزني ته انتقال کړي او بعد ګاونډي هېواد ته انتقال کړي. بس د امنیه قومندانۍ مجاهدینو الحمدلله په ډېر بیداري سره خپل عملیات ترسره کوي په اوله حوزه کې او کار یې هم بریالی او کامیاب دی چې تاسې وینئ. د یادو وسلو سره په تړاو 4 تنه هم نیول سوي چې دا مهال تر پوښتنو ګروېږنو لاندې دي. هغه کس چې کور کې وسلې نیول سوي وایي ورور یې په تیر حکومت کې نظامي دنده لرل او ګڼې وسلې یې کور ته راوړي وې. هغه سره زموږ ورور په تیر دولت کې نظامي و، نو بیا موږ د دې سره مجبور شول چې کډه وکړو. هغه چې واشان ملا تړلې پراته وه، نو په دا وخت کې موږ منچاپه ولسوله د سلام مات راوکښله. یو زه هم 2 کسه مېلمانه په شمول باندې یو مې کشر ورور راسره راوستل شو. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د امنیه قومندانۍ اړوند مجاهدینو ګڼ شمېر وسلې چې پاکستان هېواد ته پر لاره وې نیولې او ضبط کړي وې. اسدالله وروره دا څه جریان وه، څه کیسه وه تاسو چې په د قضیه کې ګرفتار شوئ د 13مې حوزې مجاهدینو تاسو ونیولی؟ یوه بجه وه چې مولوي صاحب منان په هدایت باندې راوکتېدو او راغلو د مارکېټ ته، او غوښتم چې دغه موټر مولوي صاحب ته یوسو. ښه، نو تاسو د چا په امر د حوزې سره هم رابطه کړې وه د نورو مسؤلینو مجاهدینو سره؟ نه، حوزې سره هم رابطه نه وه کړې، دا زموږ غلطي وه او مولوي صاحب منان رالېږلي. او مخکې تاسو بل تور لنډ کروزر چې بولی و هغه هم چاته ورکړو، چا سره دی اوس؟ عبدالباري نظامي رالېږلي وو، هغې تور موټر پسې او همغه ته هم درته پسې. ښه، د کوم ځای نه همغه موټر بولی؟ د 9مې حوزې نه هغه 5مه حوزه کې راځي، دارالمان سړک باندې کفایت مارکېټ سره. او دا طالبان چې در سره ولېږل دا تاسو په جریان کې واچول، دا در سره راغلل چې دا اوس وینې اسلحې هم ورسره دي دلته، دی د تاسو د حفاظت لپاره راغلي وي چې تاسو همکاري وکړو په دې کار کې، یو ځای وای تاسو؟ بلې موږ یو ځای ټول راغلي او بل تاسو په مخکینی موټر کې ورسره وای؟ ښه، تاسو په دې یو موټر کې ورسره وای؟ سمه ده، صحیح ده. شما چند تا موتر را برای واز کردی؟ خب، خب صحیح شد.